بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ نمبر 1. اولا قاعدہ الامور بمقاصدها. احکام الامور بمقاصدها معنی دا ده چې د امور کم احکام دي داغه دار و مدار داغه په مقصد باندې دي. نو که به صحیح مقصد شوی ثواب په ملاویږي او کني نو کله ثواب نه ملاویږي، کله صحیح کیږي نه او کله سره الټه ګناهګاریږي. ان شاء الله بیانو به د دې قاعده بل تعبیر ده انما الاعمال بالنیات څنګه چې حدیث کې راځي. یو بل تعبیر ده اداره الامور فی الاحکام علی قصدها. دار و مدار د امور په احکامو کې دغه په مقصد باندې وضاحت د الفاظ الامور کی اول نمبر لفظ الامور بمقاصدها کی اول نمبر لفظ امور دے. امور د امر جمع دا او قول فعل دواړو ته امر ویل کیږي. قرآن مجید کې الله فرمایي و الیه یرجع الامر كله. قولم ته مراد دے، فعلم ته مراد دے. وما امر فرعون برشید قل ان الامر كله لله. علماء لیکلي د لغت علماء چې امر په پنځو معنو باندې استعمالېږي. شان یعنی حالت تم ویلې کېږي، یو دغه شان بړوتري او برکت تم امر ویلې کېږي، دغه شان حکم تم امر ویلې کېږي، آرډر. معلم نشانې تم امر ویلې کېږي او تعجب ته هم امر ویلې کېږي. دا پنځه معنی دي. دویم لفظ الامور بمقاصدها کی مقاصد دا د مقصد جمع ده. سیدہ دا دا قصد یقصدون ضرب یضربو باب نه دی، څوک قصد یقصدون دی. خپل معنی دا اراده کول، یو طرف ته متوجه کېدل، او اصطلاحي تعریف دی هو العزم المتجه نحو انشاء فعل. هغه عزم چې متوجه شي د یو فعل په ایجاد کې، د یو فعل ایجاد ته. بے د قصد سره یو قریب المعنی لفظ چې دی غنیت هم دی. دواړه تقریبا علما یو معنی باندې استعمالي، قصد او نیت. ناغې په باره کې علما ولیکلي حقیقتها لکه د نیت په باره کې وهي قصد الانسان بقلبه. ګوره تعریف د نیت په قصد کړی ما یریده بفعله. وهي قصد الانسان بقلبه. نیت چاته ویلې کېږي؟ ما ویل نیت او قصد یو شی دی چې یو سړی په خپل قلب سره قصد وکړي. قصد هغه شي چې د هغې ارادې په فعل باندې، د کوم شي اراده چې په فعل وي د هغې قصد په زړه کې مو وکړي، دې ته ویلې کېږي نیت او قصد. موږ دا ویل چې الامور بمقاصدها کی کم الف لام دے دا عوض د مضاف نه دی. تاسو به دا قاعده اوریدلی کله الف لام عوض د مضاف نه وي، کله الف لام عوض د مضاف الیه نه وي. دلته عوض د مضاف نه دی. الاحکام ما الامور معنا احکام الامور. امور دار مدار خو بنید نه، امر خو بغیر د نیت تم کیږي. امر خو فعل تم ویږي ویلې کیږي، سړی راول ویږي خو شي، نیت خو نه گاڑی و جنگیږي خوږ شي، نیت خو یې نه. نو معلومیږي چې د امر دار مدار دا بنیت نه دی بلکې څوک پکې مضاف دی. هغه څوک دی الاحکام. یعنی احکام چې کله لګي دا به د نیت په اعتبار سره لګي. او موږ ځینې احناف وایي ثواب به وباسي پکې. انما الاعمال بالنیات کې و انما ثواب الاعمال. بهرحال مختلف صورتونه راځي. نو الاحکام پکې مجلة الاحکام العدلیه کما تشریح وضاحت کړي د قاعده هغه پکې رېستلي. نو خو داسې وضاحت کوي ان الحكم الذي يترتب على امر، ان الحكم پکې رېستلي هغه حکم چې په یو امر مرتب کیږي یکون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر. اور به پیږي تاسو دا یو وسبوري وضاحت د الفاظ وشو. دویم نمبر د قاعدې د بار دلیل هغه حدیث مشهوره دی لکه څنګه چې امام بخاری شروع کې ذکر کړی یا نورو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. او مفهوم د قاعدې هغه دغه حاصل دا دی چې د مکلف نه کم فعل یا قول صادریږي پاغه باندې نتیجه
داغه د قصد او د نیت موافق لګي. کله د قصد او د نیت په وجه باندې د غفیل ثواب ګرځي او کله د قصد او د نیت په وجه د غفیل ګناه ګرځي. لکه یو سړی دی هغه په یو زنانه باندې خرچه کوي، مثلا کونډه زنانه ده، نو قصد او نیت کده د داو چې د دې امداد وشي، غریبه ده، نو ثواب به ملاویږي ځکه بینی صدقه ده. او که قصد او عزم د داو چې دې باندې به خرچه کوم، ځان ته مایله کما، بدکاري به ورسره وکما، نو چونکې دا سبب د زنا جوړیږي دا خرچه کول. او موږ ویلي قاعده کې چې سبب د معصیت شي معصیت وي، نو بیا دا خرچه کول هم ګناه ده. نو ګوره کله ثواب جوړېدل کله ګناه جوړېدل، دا د چا په وجه و؟ نیت په وجه. یو سړی خلکو باندې خرچې کوي، زموږ عرف هم داسې دی، نو که چېرې د ثواب په نیت یې کوي، صدقې کوي، نو خلک څه وایي؟ وایي دا سړی سخي دی. عرف کې هم خلک وایي. او که نه هسې خلکو باندې خرچې کوي، خلکو د پته ده د ثواب نیت یې نشته، بیا خلک وایي لوپر دی. نو لوپر او سخي چې دی خلک هم په نیت باندې معلوموي، سړي ته ګوري. بهرحال بدی قاعده کې الامور بمقاصدها، امور مقترن کړي دي د مقاصد سره، الامور المقاصد بمقاصدها. دي کوس مختلف صورتونه جوړیږي. اول نمبر چې مقصد وي او الامور نه، بالفاظ دیگر نیت وی عمل نه، نو دی وخت کې به څه حکم مرتب کیږي کنه. نو ذهن کې کینوي احکام دنیویو کې، احکام دنیویه په دې کې نیت چې بلا عمله هیڅ اعتبار نه لري. یو سړی ښځې له طلاق ورکوي، صرف نیت یې وکړي نو طلاق واقع کیږي نه واقع کیږي. د اخره کې ځکه ښه دا مادي چې وایو چې موږ به اوس ټول فقهي مسایلو کې دا لګو، نو چونکې موږ ته الحمدلله زده شوي دي، نو اوس خبره باندې به پوهېږو. شروع کې دغه شان کار نه ورکوو موږ ځکه برېښې وي. دغه شان یو سړی د غصب اراده وکړي، د سرقې اراده وکړي، نه د باندې حکم نه لګي چې هلکه عین مغصوبه حواله کول دي یا قیمت دغې حواله کول دي، داسې ده که نه. پاتې شول اخروي احکامو کې که نیت وي عمل نه وي، نو اخروي حکم به پې څه لګي؟ د صحیح شي نیت وي ثواب ملاویږي که نه، د بد کار نیت وي سړی ګناهګاریږي که نه. نو علماو د زړه کوم خیالات دي، زړه کې کومه اراده او نیت راځي، د هغې چا 4 صورته ذکر کړي، چا 5، او بیا د هر قسم ځان له حکم ذکر کړی. لکه تاسو ته به یاد وي دا مشهور اصطلاحات دي، یو حاجس دی، یو خاطر دی، یو حدیث النفس دی، او بل هم دی، او بیا ورپسې عزم دی. سره د حکمونه واورئ. اول نمبر حاجس چې د سړي په زړه کې د یو کار خیال راشي او فوراً ختم شي، د سره قرار ونه نیسي. مثلا 2 رکعته نفل خالی راشي، دې طرف ته د سره لاړ نشي چې عملی کم کنه، بس فوراً ختم شي، بلکې د سره قرار ونیسي. داسې وایي یا زنا کوم زړه کې راشي واپس ختم شي، دې ته حاجس ویلی کېږي. د دې حکم دا دی که د نیکۍ حاجس یعنی خیال د نیکۍ وي ثواب پې نه ملاویږي، که خیال د ګناه وي سړی بې ګناهګارېږي نه. دویم نمبر چې دی هغه خاطر دی، چې خیال زړه ته راشي او باقاعده قرار هم ونیسي، خو فعل طرف ته د سره متوجي نشي چې کومې زنا کوم، 2 رکعته مونځ کوم، دې طرف ته متوجي هم نشي. خیال راشي هغې نه ترقي وکړله، هلته تش خیال راتللو، واپس ختمېدلو، دلته قرار هم ونیسي. د دې حکم دا دی چې دی که د نیکۍ ثواب پې نه ملاویږي او که د بد کار خیال وي نو ګناهګارېږي پې سړی نه، یعنې هغه شان حکم یې دی. دریم نمبر حدیث النفس، چې د یو عمل خیال زړه ته راشي، یو لکه د حاجس په شان قرار هم ونیسي، لکه د خاطر په شان، او الته عمل طرف ته نه متوجه، دلته عمل طرف ته متوجه شي. 3
خو دومره ده چې ترجیح پکې نه وي د عمل کولو یا د نه کولو، دا پکې نه وي. نو دې صورت کې حکم هم زوړ دی، یعنی نه د ښه عمل نیت کو، د ښه عمل حدیث النفس کې نه ثواب ملاویږي او نه د بد عمل حدیث النفس کې ګناه ملاویږي. بهرحال د دې علنو درې واړو یو حکم شو چې سړی ته په نفس دغه نیت، دغه قسم نیت معنی، دغه قسم خیال معنی نه ثواب ملاویږي او نه ګناهګاریږي. درې شو. څلورم نمبر هم لږه نوره ترقیب بسې وکړئ. یو شی د یو شي خیال زړه کې راشي او قرار هم ونیسي، 2 او فعل طرف ته متوجیم شي، 3 او یو طرف غالب هم شي، کومې مثلا دا غالب شي. خدا دا چې نه کوم کم شی دی لا اعلی باقی دی، نه کوم کم خیال دی سوا اعلی باقی دی، نه دی ختم شوی. مثلا 2 رکعت مونځ کوم، زړه کې راله یو قراری مونی ولو، 2 او فعل طرف ته متوجیم شو، 3 او غالبه د دې راله قوت د دې راله چې کومم. خدا دا چې لا دا تردد دا خیال مشتری چې نه کومه قرآن دی ختم. بیا الفاظ دیگر 70% د کولو دی، 30% د نه کولو دی، دغه 80% د کولو، 20% نه دی. نو دې کې حکم دا دی که د نیکۍ وي، لکه د 2 رکعتې مثال ما وویلو، په دې باندې بیا ثواب میلاویږي. او که د بدۍ وي نو سړی بې نه ګناهګارېږي. نو مشهوره چې ده چې هلکه په نیت باندې ثواب میلاویږي او د نیک عمل په نیت باندې ثواب میلاویږي او د بد عمل په نیت باندې سړی نه ګناهګارېږي. هغه د هم خبره ده، تاسو په دې پوه شولې. مثلا زړه کې راله زنا کومه، آرام له قراري مونیولو، زنا کولو طرف ته فعل خیال دی فعل طرف ته متوجهم شو او غالب هم شو، اگر چې لا پکې دا تردد شته چې نه کومه نو نه ګناهګارېږي، صرف په دغه نیت باندې. 5م نمبر عزم دی چې د یو شي خیال زړه کې راشي او قرار هم ونیسي، 2 او فعل طرف ته متوجیم شي، 3 او یو طرف غالب شي او داسې غالب شي، داسې قوي شي چې بل طرف پکې بالکل ختم شي، یعنی 100% شي. مونځ کوم 2 رکعاته، اوس په دې ثواب ملاویږي. او که د ګناه زنا کومه نو په دې ګناهګارېږي، اگر چې دې ګناه به د عمل والا د ګناه په شان نه، نو ګویا دا د زړه مستقله ګناه ده یا د فکر مستقله ګناه ده، یو عملی ګناه ده یو د فکر مستقله ګناه ده. عملی بنی دا بلې. بهرحال اولنی دریو کې نه د نیک عمل خیال سره ثواب ملاویږي او نه د بد عمل خیال سره ګناه ملاویږي، سړی ګناهګارېږي نه. او څلورم هم کې د نیک عمل خیال سره ثواب ملاویږي او د بد عمل خیال سره سړی نه ګناهګارېږي. او 5م نمبر عزم کې د نیک عمل خیال او نیت سره عزم سره سړی ته ثواب ملاویږي او د بد عمل خیال او عزم سره سړی باقاعده ګناهګارېږي، اگر چې ګناه به د فعل او د عمل والا بشان نه وي. تاسو ورسېدلئ. دا نیتو بلا عمل الامور، یعنی الامور بمقاصدها او بغیر د امره. اوس یې الټه کوي، عمل بلا نیت، الامور بلا مقاصد چې ورته وایي. نو بیا به دې کې څه اقوال دي، هغې کې نیت کول دي او کله افعال دي. اقوال چې دی دا په 2 قسمه دي، یو لفظ صریحی او بل الفاظ غیر صریحه چې موږ ورته کنایي وایو. څه مې ویل؟ الامور وي خو بمقاصدها نه، قصد پکې د سره نه. نو امور چونکې قول تم شامل دی، امر فعل تم شامل دی، نو 2 صورتې جوړ شو. نیت وی په قول کې، عمل نه. نیت په قول کې څه مطلب؟ صحیح مونه ویلو، قولی شی پاغي کې نیت وی، قول نه دي سی وایا. دویم عملی شی وی پاغي کې نیت وی او عمل نه. و صحیح شو کنه؟ اوس وخت شی وته
نو قولی شی چې باغی کې نیت وی قول لی نو قول په دوه قسمه دی، یعنی لفظ په دوه قسمه دی، یو الفاظ صریحه دي یو بل الفاظ کنایه دي. نو الفاظ صریحه او حکم دا دی چې دی کې موږ خبر الټه کړه لکه څنګه اثر نیت ته واړوله. تاسو وګوره مخکې لاړو بس خبره ذهن ته راغله، خو ډایرکټ پته ورکوئ که نه یار. څه مو ویل عمل وي نیت نه، مسله دا ده. نو عمل دوه قسمه دی، یعنی امر په دوه قسمه دی، یو قول دی او بل فعل دی. بس وکشي نو قول وي او نیت نه، یو دویم فعل وي او نیت نه. نو قول چې دی په دوه قسمه، صریح الفاظ او کنایي الفاظ. الفاظ صریحه چې قول دی امر دی نیت بګې نشته دی، نو حکم په دې معنی بهر حال لګي، دې کې نیت لهیڅ اعتبار نه وي. موږ اصول کې ویلي دي چې د صریح حکم دا دی چې دا مستغنی عن العزیمت وي. اول صریح تعریف وکړو، خو موږ قدري کې کړی مو. صریح چاته ویل کېږي؟ لفظ ظهر المراد به ظهورا بینا حقیقتا او مجازا. هغه لفظ ته ویل کېږي چې مراد یې ښه واضح وي، یا خو فقط یو مراد وي هدایي کې راځي ځای په ځای، یا مرادونه ډېر وي خو یو پکې غالب او راجح وي اور په لحاظ سره. اوس هماغې حقیقي هغه صریحي معنی ده. بیا دغه صریحي معنی که حقیقي وي او که مجاز متعارف شوی یو حقیقت متروکه، بهرحال صریح دی. حکم د صریح فقهاو ذکر کړي اصول فقه کې، تعلق الحکم بعین الکلام. هلته د حکم تعلق شي کنه عین کلام سره، وقیامه مقام معناه. هلته کلام په ځای د معنی ودرېږي، نیت خو د معنی د پاره کېږي، او کلام باقاعده د معنی په ځای ولاړ وي، نیت ته هېڅ ضرورت نه وي. حتی استغنى عن العزیمت، تر دې چې صریح شي کنه د عزیمت او د نیت نه مستغنی، هېڅ ضرورت یې نیت ته نه وي. بیا الفاظ دیگر صریح لفظ شي کنه دا په ځای د نیت معنی ولاړي، بس لفظ ادا شو انت طالق، نیت شته کنه شته، طلاق را دی. دغه شان په نکاح کې ایجاب قبول وکړلو بس نکاح وشوله. دغه شان بیع کې ایجاب قبول وکړلو، اقرار یې وکړلو، پلانکي رباني 1,000 روپۍ دي، مخکې ویلي کنه، بهرحال پې رالی. دویم نمبر عمل، یعنی قول چې بلا نیت وي، نو هغه قول غیر صریحه، الفاظ غیر صریح کنایي ورته وایي. نو هلته به حکم دا دی چې دلته به حکم اله مرتب کېږي چې نیت ورسره وي، که نیت نه وي حکم نه مرتب کېږي. لکه یو سړی بیع کوي او د مضارع صیغه استعمال کوي، ابیعو بیع کومه، نو که نیت یې د حالن بیع بس بیع به وشي، او که نیت یې د وعده یې بیع چې آینده کې به کومه، نو بیع نه کېږي. دلته اوس نیت له اعتبار شو، تاسو رسئ به دی، یعنی مضارع صیغې سره بیع کول چې دی دا لفظ غیر صریح دی په بیع کې، ځکه کې نیت له اعتبار دی. همدغه شان یو سړی یو ښځه سړي ته وایي ما ځان په تا در خرڅ کو، نو دا په نکاح کې غیر صریح دی، نیت له اعتبار دی. که د نکاح نیتي نکاح ده که نه ونی بنو، که د بیع نیت و بیع خو د حر نه کېږي. دا خو د افعالو خبره، اقوالو خبره وه. اوس عمل بلا نیت معنا فعل دی او نیت پکې نشته دی. نو که یو فعل وشي او نیت پکې نه وي، نو دنیوي حکم په بهرحال مرتب کېږي. دنیوي یو سړی د چا څه شی هلاک کړي، اگر که د هلاکت نیت یې نه وي، تاوان خو به ورکوي. حتی مستر په باره کې من قاعده 32 نمبر ویلي څنګه دی، الاضطرار لا یبطل حق الغیر، حق د غیر نه باطلي، بهرحال به. نو کبه کله دیت لازمیږي، یو سړی د بل نه مړ شي، او کله عام تاوان لازمیږي د شی ولا هلاک کړی، او کله عرش لازمیږي مادون النفس کې. پاتې شلو اخروي حکم چې فعل وي نیت نه وي، اخروي حکم به لګي که نه، نو هغې کې همدغه قاعده لګي به،
که فعل و نیت نو اخروی حکم به د سره مرتب کیږي نه د دې چې سړی د ګناهګار شي یا د سړي ته به ثواب میلاو شي. بهرحال پوه شولې. نو الامور بمقاصدها کې د امور تعلق جوړ کړي مقاصد سره، نو کله مقصد وی، نیت وی، عمل نوی، دغه بیان وشو. کله کله عمل وی او نیت پکې نه وي. خبره لکه شانوګده شول خو رسېدلې بي کنه. مخکې راځي جی الامور کی امور مونږ ویلو د امر جمع ده. نو امر عام دی بلکې داسې به ووایو دا کومه قاعده چې د الامور بمقاصدها دا له اطلاق نه ده، هر امر ته نه ده شامله. لکه اوس کله معاصي وي، معاصي دا یو امر دی، ګناه ده. مثلا غیبت کول دي، دې کې دا قاعده نه جاری کیږي چې مقصد ته وګوري. یو سړی د بل غیبت کوي د یو کس مخامخ، د دې لپاره چې دا مخامخ مخاطب خوشاله کړي، نو په دې باندې دغه معاصي چې دا د معاصیتوب نه لري کیږي. هغه شان معاصي او ګناه ده ته چې ما خو صحیح نیت دی نه رسېږي. دغه شان یو سړی غلا کوي په دې نیت باندې چې هلته فقرا دي، دا پیسې به په هغو باندې بیا زه تقسیم کوم، نیت مې صحیح دی، یو د ثواب نه میلاویږي. لنډه دا ده خالص معاصي چې دا ګناه په دې کې دا قاعده نه چلیږي چې زما نیت پکې صحیح دی نو بس معصیت دی، معصیت پاتې نشي. بهرحال به وي. نو امور معاصي تم شامل و د دې حکم وشو. دغه شان طاعاتو تم شامل دی، لکه عبادات، مونځ دی، روژه ده، اوس په دې کې نیت ضروري دی. بیا د چا د صحت دپاره نیت ضروري دی لکه تیمم، او چا کې د ثواب دپاره نیت ضروري دی، موږ ویلي لکه اودس شو، همدغه شان غسل شو. دریم نمبر مباحات دي، هغه عمل چې نه معاصي ده او نه طاعت دی، نه سړی ګناهګاریږي پې او نه په ترک باندې، نه په کولو ګناهګاریږي او نه په ترک ګناهګاریږي. نو په دغه اشیاو کې اوس دا نیت کار ورکوي. ښه مثلا یو سړی خوشبو لګوي، نو که نیت یې دا و چې نور خلکو ته رانه فایده ورسېږي، چې ته خواصه مې څوک ناست دي هغه ته نفع میلاو شي، خوشحاله شي، سکون ورته میلاو شي، دې صورت کې دته ثواب میلاویږي. او کنه دا مقصد نه یسي اتر ولګول بس ثواب به نه میلاویږي. یو سړی خوراک کوي په دې نیت باندې چې طاعت وکړي مې قوت جوړ شي، نو ثواب ورته میلاویږي. او که دا نیت یې نو ته میلاویږي. نو الامور ما بالمعاصي تم شامله ده، قاعده به کې نه جاری کیږي. معاصي طاعت ته نه وروړي، بیا طاعت کې قاعده جاری کیږي. نو کله د صحت دپاره نیت وي او کله د ثواب دپاره، او مباحاتو کې باقاعده قاعده جاری کیږي، ثواب په کله میلاویږي او کله به نه میلاویږي. تاسو ورسېدلې. اوس مقصد د قاعدې څه دی؟ ورته انسان نه چې کوم افعال صادریږي، نو مقصد د قاعدې دا دی چې د افعالو په منځ کې فرق راشي. دا پلانکې فعل شي او دا پلانکې فعل شي. مثالونه کې وایم، هم د دې نیت په وجه باندې د افعالو دغه د اعمالو په منځ کې امتیاز راځي. راځه ورله که چېرې د عمل تعلق د عبادت سره نو نیت دلته دوه مقصد ادا کوي. چې کله د عمل تعلق دا د عباداتو سره نو د نیت څو مقاصد دي؟ دوه. یو تمییز العادت عن العبادت، عادت جدا کول له عبادت نه، عبادت جدا کول د عادت نه. لکه روژه کې مونږ وایو روژه چاته ویلې کېږي؟ د دریو شیانو ځان منع کول، خوراک نه، څښاک نه، جما نه، د صبح صادق نه واله تر غروب به پورې. نو اوس که یو سړي نیت و نو دا کله د ثواب په نیت باندې خلک کوي عبادت چې جوړ شي، او کله کله دا هم داسې ټوله ورځ د صبح صادق نه واله تر غروب پورې نه خوراک وکړي، نه څښاک وکړي، نه جما وکړي، عادت موافق وي، همداسې خپل کار کې لګوي. اوس عبادت کم دی، روژه کم ده، او غیر عبادت عادتاً کم کار دی، کم یو دی، دا به په نیت معلومیږي. نو که نیت یې کړی بس روژه ده، او که نیت یې نه کړی نه به نو یو مقصد پکې څه شو؟ تمییز العادت عن العبادت. همدغه شان یو سړی په ځان باندې اوبه رچوي،
نو داسې به وایي یو سړی خاورو کې لاس وایي په مخ یې راکاږي په لاسونو یې راکاږي عام طور لیوني داسې کوي که نه نو اوس نیت که د تیمم و تیمم دی عبادت دی او که نو بس نه دی نو دویم نمبر تمییز العبادات بعضها من بعض د عباداتو تمییز د بعضو نه بعضو سره دویم مقصد د نیت دای لکه یو سړی روژه نیسي مثلا نفلی روژه ده فرضي روژه ده او که نه یو واجب روژه ده قسم کفاره مثلا قضایي روژه ده کومه یوه ده نو د څلور قسم عبادات جوړ شو نفلی ده واجب آخر ده قضایي روژه ده مثلا او که فرضي روژه ده نیت سره به ته تعین کې چې کومه یوه ده تاسو پوه شولئ دویم نمبر که د عمل تعلق د عباداتو نه علاوه د بل شي سره معاملاتو سره موږ ویلي چې د عمل تعلق د عباداتو سره څو مقصده جوړېږي دوه یو څو د عادت او د عبادت ترمنځ تمیز او بل څو عباداتو ترمنځ تمیز اوس که د عمل تعلق د معاملاتو سره مخکې ویلو نو اوس مقصد د قاعدې به څه وي د نیت به څه وي هغه تحدید الغایات والاهداف هغه غایه معلومول ستا د دې معاملې غایه څه ده نیت دې دپاره کېږي هدف دې څه دی لکه یو سړی بیعه کوي بیعه نیت پکې دا وي چې د مبیع مالک شمه شرا کوي او که خرڅول کوي نیت یې دا وي چې د سامانو مالک شي مبیع مې ملک نه وځي هدف او غایه دا وي نو که د عمل تعلق د عباداتو نه علاوه ماول معاملاتو سره ولګي نو مقصود د نیت به څه وي تحدید الغایات والاهداف هجی بیا د نیت معتبره دپاره علماو شرایط بیان کړي کم نیت له به اعتبار وي کم له به نه وي هغې کې اول شرط دا دی چې نیت کوونکی به مسلمان وي کافر نیت له هېڅ اعتبار نشته نو په کومو اشیاو کې چې نیت ضروري دی لکه تیمم نو کفر په حالت کې کافر ووي او به مسلمان شي دغه تیمم له هېڅ اعتبار نشته حکم دی کې چې نیت نه دی ضروري لکه اودس شو غسل شو نو کفر په حالت کې کافر وکي او به مسلمان شي نو به معتبري رسي کنه یو دویم نمبر تمییز یو خو ورله اسلام ضروری دی نیت کوونکي له او دویم نمبر ورله تمییز ضروری دی تمییز معنی سمجھ بوجھ لري عقلمن وي او د دې لپاره فقهاو تقریبا 2 کاله عمر مقرر کړی دی لہذا که د 2 کالو نه کم ماشوم نیت وکړي دی له اعتبار نشته تمییز یې نشته دغه شان لیونی که نیت وکړي د نیت له اعتبار نشته او دریم نمبر علم بالمنوي د کوم شي نیت یې کړی دی چې دا علم هم لري دا څه شی دی لکه موږ وایو که یو عمل سړی کوي چې دا ورته علم وي چې فرض دی زه کې کومه هله به د فرضیت ادا کېږي دا ورته علم وي چې دا شی واجب دی زه کې کوم هله به واجب ادا کېږي نو نیت چې کوي که نه سره د دې نه مسلمان دی سره د دې نه تمییز هم لري سره د دې خو دومره ده چې دا پته ورته نه لګي د عمل کوم نیت هم لګی دی کوي ثواب نیت کوي خو پته ورته نه لګي چې فرض دی واجب دی نه ادا کېږي علم بالمنوي به هم وي څو شو 3 څلورم نمبر د نیت او د کوم عمل لپاره چې نیت کوي دواړو منځ کې منافي نه راغلی یو سړي په کور کې اودس وکړه ومقل تنې د مونځ نیت وکړو روان دی جومات ته رالی بالکل لارې کې خبرې اترې هېڅ هم نه دي کړي سوا د دې نه چې جومات ته روان دی او ډارې کې الله اکبر تکبیر تحریم وویلو دا نیت صحیح دی هغه د کور والا نیت مونځ دپاره کړی دا کافي ده ځکه منځ کې د مونځ او د نیت دا منافي عمل نه دی راغلی او که چېرې همدقه ځای باندې ولاړ دی کوم کې چې مونځ کوي نیت یې وکړلو او بیا د چا سره څه خبرې اترې وکړې هغې نه پس الله اکبر وایي نو دې مونځ له اعتبار نشته دی ځکه نیت پکې نشته کوم نیت یې کړی خو منافي عمل سره ختم شوی دی نو 4 شرایط شو مسلمان به تمییز او دریم نمبر علم بالمنوي او څلورم نمبر نیت او منوي منځ کې به منافي شی نه راغلی
دا خبرم ختمه. محل د نیت نیت ساتي، محل د نیت چې د زړه دی، نو په زړه کې به نیت کې خوله باندې نیت کولو هېڅ اعتبار نشته. څه مطلب؟ یو سړی د سهار 2 رکعته فرض مونځ کوي، نو په خولې باندې یې ویل چې 2 رکعته فرض مونځ کوم، خو زړه کې نه دي راغلي، نو دا نیت غیر معتبره دی، مونځ یې نه کېږي. او که په زړه کې رال چې د سهار 2 رکعته کومه، اگر چې په خوله باندې بل څه جاری شو بس کافي ده، نه رسوي پې. بهرحال بهتره دا ده چې د زړه د نیت سره الفاظ هم ملګري شي او هغه نیت د زړه قوي شي. خو ورسره به دا مسله وایو چونکې د زړه شی دی نیت، اعتبار به د زړه نیت لري. یو سړي د سهار بجې د مازدیګر لفظ د خولې نه ووتلو، د مازدیګر 2 رکعته کوم، خو نیت کې د سهار 2 رکعته دي، مونځ یې صحیح دی. او که یو سړي د سهار په وخت کې نیت د مازدیګر وکړلو، خولې نه اگر که د سهار ووتلو، نیت یې نه دی صحیح، مونځ یې نه صحیح کېږي. دا مثلا ختمه. اوس یو نیت کې ډېر عبادات جمع کولی شي که نه، دا اهمه مسله ده. د دې ابتداءً 2 صورتونه دي. اول نمبر که چېرې عبادات غیر مقصوده دي، که عبادات غیر مقصوده وي، یعنی وسایل چې ورته موږ وایو، لکه غسل شو، لکه اودس شو، نو حکم دا دی چې په یو نیت باندې یو عمل کې د ډېرو نیت کولی شي. مثلا یو سړی جنابت په حالت کې جمعې ورځ ده، نو غسل کوي په دې نیت باندې چې جنابت مې هم ختم شي، او ورسره د جمعې دپاره کوم غسل دی هغه هم وشي، نو د دواړو ثواب ورته میلاویږي، نه رسوي. حضرت لیکلي انما الاعمال بالنیات، د دې حدیث دلان دی انعام الباری کې تشریح چې کړی، چونکې یو روایت کې بالنیت، یو کې بالنیات راغلی دی. لکه یو سړی د جومات د کور نه راوځي، جومات له راځي، د ډېرو اشیاو نیت وکړي، د ټولو ثواب ورته میلاویږي. زه مونځ هم کوم یو، او لاره کې به څوک راسه میلاو شي، مصافحه به ورسره وکړم، ثواب به هم راته میلاو شي. کلک عزم یې دی. او چېرته ضروري شی لاره کې یو لرې کولی شم، که صدقه دا به م وکړم، په خلکو به سلام هم واچوم، هېڅ یې م ونه کړه، خو عزم یې کړی، ټوله ثواب میلاو شو. بهرحال څه م ویل، که چېرې نیت کې ګڼ عبادات غیر مقصوده کوم ته چې موږ وسایل وایو جمع کړو، نو ټوله ثواب میلاویږي. ښه جي. دویم صورت چې په نیت کې 2 عبادات جمع کی او دغه عبادات مقصودیه وي، وسیله نه وي بلکې باقاعده مقصوده عبادت وي. اوس دې مختلف صورتونه دي. اول نمبر په یو نیت کې 2 ځان له فرایض جمع کول، نو به د دې 2 صورتونه دي. مونځ مسله ده او د غیر مونځ. په یو اول راشي په یو نیت کې 2 مقصودی عبادتونه منځونه جمع کول فرضي. ترتیب وران شو که څنګه؟ په یو نیت کې عبادت جمع کول عنوان دا وکنه، نو غیر مقصوده مونږ ټول نیت ثواب ورته میلاویږي، دا خو شوله. دویم نمبر په یو نیت کې عبادت جمع کول، خو عبادت مقصوده وي، به عبادت مقصوده مونږ ول په 2 قسمه، یو څو منځونه او منظم فرض منځوي، عبادت مقصوده او فرضي. نو به یو نیت کې جمع کې مثلا نیت وکړي د 4 رکعاتو چې دا به د ماسپښین د پاره هم شي او مازدیګر د پاره هم شي. دلته اتفاقي حکم دا دی یو منظم نه کېږي، نه د ماسپښین کېږي او نه د مازدیګر کېږي. په دې پوه شئ. دې کې دویم صورت د مون نه علاوه نور عبادات دي، فرایض دي، مقصوده دي، په یو نیت کې ډېر جمع کړه. د مونځ نه علاوه نور عبادات دي، مقصوده دي، فرایض دي، او په یو نیت کې ډېر جمع کړه. اوس حکم دا دی مثلا روژه ده چې کوم قوي دی هغه به معتبر وي، لکه روژې ونیوله، نفلي نیت یې وکړلو، واجب اخر قسم کفاري والا نیت یې وکړلو، قضایي صوم نیت یې وکړلو، قوي پکې قضایي صوم دی او ما قضا کیږي.
قضای صوم نیت وکړلو د قسم د کفارې نیت وکړو صرف دې دوه قضای صوم چې دا قوی د همغه ادا کیږي په دې پوه نه شولې کجې دا اول نمبر کې کوم تیر شو چې عبادت مقصودی او چانوي فرایض نه وي به دوه صورتونه منځونه غیر منځونه خبره ختمه شو کنه اوس عبادت مقصوده پنيت کې جمع کړي دیو دوړ نفلی دي نو حکم داري چې دوړو ثواب الله ورکي یو نیت مانی د دوړو ثواب ورکي مثلا جمعه تردن نشو بس سر 2 رکعات بم کما او تحیت المسجد بمشي او د سی وکړو ردن نشو تحیت الوضو بمشي تحیت المسجد بمشي دغه شان د سر 2 رکعات بمشي ټول ثواب ملويږي په دې ورسېدلو دریم نمبر په یو نیت کې دوا عبادت جمع کړه مقصودیه دي اول صورت څو دواړه فرض وو هغه کې دوه صورت وو دویم صورت څو دواړه نفل وو دریم صورت عبادت مقصودیه دي او دواړه یو فرض دی او بل نفل دی امام ابو یوسف رحم الله نیت دا دی چې فرض ادا کیږي امام محمد رحم الله یوم نه ادا کیږي لکه یو سړی زکات پیسې چاته ورکړي اچھا دې سوای یو سړی 4 رکعات مونږ کوي ماسپخیم کې نیت د فرض هم دی او نیت د ماسپخیم د سنت هم دی امام محمد رحم الله یو مدان شو امام ابو یوسف رحم الله وی فرض ادا شو قوی څنګه چې مخکې ویلو البته یو سړی چاله پیسې ورکړي د زکات نیت هم دی عام صدقې نیت هم دی به امام ابو یوسف رحم الله وی فرضي زکات ادا شو امام محمد رحم الله دلته اوس خبره بدله کړي وي عام صدقه ته جوړه شو نفلی ادا شو څو صورت شو درې دو فرایض نیت کړي دي منځو غیر منځ دواړه تیر شو دو نوافل نیت کړو یو فرض او بل نفل څلورم نمبر یو فرض یو بل واجب آخر وی لکه مثال به تور مانی نماز پخیم 4 رکعاتونه ته وټړو لوړ کې ور سره دام را وستله چې به 2 رکعات به چې کم کوم ولني دې کې به د طواف ولا د 2 رکعاتونه تمشي او ماس پخیم هغه بمشي او بقیا دوا به صرف ماس پخیم د پاره پاتې شي یا د سی وای نور بم صحیح ولګي 2 طواف کړي دي او طواف نه بس کم واجب 2 رکعات یې ولیم لانی دي کړي او ماسپخیم نه دی وترلو 4 رکعات فرض بمشي او د دوړو طوافونو د باره با هغه کوم واجب رکعاتونه دی بمشي دی کې د امام یوسف رحم الله بهم ځړه مسله ده چې کوم قوی دی فرض ماسپخیم منځ بادا شي او د حسن بن زیاد رحم الله پر روایت من د امام سے ممرای ده امام محمد رحم الله به یوم نه ادا کیږي سو شو څلور پنځم نمبر عبادت مقصوده دی او یو واجب دی او بل نفل دی ګوره عبادت غیر مقصوده یو عبادت مقصوده دواړه فرض عبادت مقصوده دواړه نفل عبادت مقصوده یو فرض بل نفل عبادت مقصوده یو فرض بل واجب پنځم نمبر را لې یو واجب او بل نفل مثال به تور مانی یو سړی نمون سلام ګرځي او کوم طرف ته سلام ګرځي اغل طرف ته کوم خلق دی پاغو باندې د مسنون سلام نه تم کو او د مون نه د خدمتو کوم سلام دی واجب داغې نه تم کو نه نفلم دی مسنون سلام او ور سره واجب سلام هم دی نو څه حکم لري دلته دواړه عبادتونه ادا کیږي صحیح دار دواړه ادا کیږي البته د پنځم صورت کې علامه ابن نجیم رحمه الله دا ذکر کړی دی چې د امام ابو یوسف رحم الله په نظمانه قوی اعتبار دی چې هغه د سلام والا د منځ والا سلام دی او امام محمد رحم الله وی دا کار یې صحیح ونه کړل همغه دا رائے په ذکر کړل چې بس دواړه ادا کیږي د نیت متعلق څه ضوابط دي هغه کوله ضابطه ده لا ثواب الا بالنیه نیت چې له ثواب ملاويږي دا خاصه خبره د قاعده جز ده دوی مذهبت تخصیص العام بالنیه مقبوله دیانتا لا قضاء دا صاحب دی بار بار خاص کر کتاب الایمان کی ذکر کړي
چې عام کی تخصیص کول چې دی کنه یاد ساتي دا خلاف ظاهر دی. یو عام کی تخصیص کول خلاف ظاهر یو قاضی چې فیصله کوي ظاهر موافق به کوي خلاف ظاهر کی معنی فیصله نشي کولای. نو مسله دا ده چې وسله لفظ عام ذکر کیو نیت پکې د خاص وکي نو دیانتن به قابل قبول وي. صحیح ده. بس خدا را قاضی بدی موافق فیصله نه کوي ځکه عام کی تخصیص کول خلاف ظاهر دی او قاضی په خلاف ظاهر باندې فیصله نشي کولای. ما تاسو څه ویل چې کتاب الایمان کې صاحب د دې د ټکي بار بار وایي بس دغه شنو وایي دیانتن صحیح قضا ان صحیح لنډ وجه وایي دیانتن صحیح قضا ان ځکه صحیح خلاف ظاهر دی. بس او خلاف ظاهر باندې قاضی فیصله نشي کولای. لکه سره وایي كل امرأة اتزوجها فهي طالق. كل امرأة نکره تر کله اضافت شوی د عام صيغه ده هر خزه ته شامل دی. خدا به کی تخصیص کوي چې معامل په خبر خزه می مراد وي. نام کی تخصیص کول ټیک ده کړه د هم د غنی ته دیانتن ټیک ده. مثلا بل ځکه خزه وکړه نه طلاقيږي خو کوم مسله قاضي لاله هیڅوک حکم جوړ کړو فیصله د پاره چونکه هم د قاضي په حکم کې ګرځي دغه صورت کې باغ د ظاهر موافق فیصله کوي. صيغه د عام استعمال کړي لازم طلاق د خیات ساتي دا قاعده چي دا تخصیص کول په عام کې دا خلاف ظاهر دی. قاضی به فیصله نه کوي دیانتن ټیک دی لن تعبیری دیانتن صحیح دی قضا نه دی صحیح. دا آیات ساتي الا چې کله په تخصیص باندې عرف نه جاری کله چې په یو عام لفظ کې په تخصیص عرف جاری شوی نو به خو د عرف د وجه نه عرف چیرې دا خو په قیاس قوي دی دا خو قاعده ده په قاعده قوي دی مونږ ویلي استحسان بل اجماع چورته ویلې کی په دغه صورت کې خاص معنا خستل عین ظاهر معنا خستل به قاضي په سلام کوي. دا صاحب د هدايه زی په ځای لیکلي باقاعده علامه شمیم دغه شان لیکلي دي. دوا دریم ضابطه هغه اليمين على نيه الحالف ان كان مظلوما وعلى نيه المستحلف ان كان ظالما. دا قاعده به تاسو ورېدلی کم کس نه چې قسم ورکول کیږي کاغه پکې نیت د سیو کی چې حانس نشي نیت د دله به اعتبار وی کنه څوک چې قسم ورکوي نیت دغه به اعتبار وي. نو مسله پکې دا ده که حالف ظالم وي نو نیت د مستحلف له به اعتبار وي څوک چې قسم ورکوي که ارڅ نیت کوي دا به داسې ګناهګاري کې لکه قسم کې چې سړی حانس شي. یمین غموس صورت وي داسې به ګناهګاري کې څنګه چې یمین غموس کی او کنه دا مظلوم یو بینید د سکی چې قسم نه ځان بچ کی بینه ګناهګاریږي. مثلا د روح الامین باندې ما کتاب خرڅ کړی دی په دا باندې زما 100 روپۍ پاتې دي 100 روپۍ راکه نه راکې زه داو کوم په دزما 100 روپۍ دي د کتاب سمن داینه منی قاضي د قسم ورکې چونکې دې صورت کې دا ظالم دی دا قسم د سیو کی چې قسم دې په ما 100 روپۍ نشته او نیت کراولي چې د غصب پیسې را باندې نشته نیت کراولي چې څه شی مې ولا هلاک کړي د هغې قیمت یې را باندې دی واجب د دې نیت ونه کی چې د کتاب قیمت سمن نیت داغي وکي نو حانس کیږي کنه یمین غموس ګناهګاریږي کنه ګناهګاریږي ځکه دی وخت دا ظالم دی نه رسي او کچري دا مظلوم وي مثلا ما سره بالفرض کتاب دی او دارالامین رانه په زور غواړي چې ستا دې رایې که حالانکه ما د اعزاز نه په پیسو اخیستی ده باقاعده او زه ورته وایم چې نه در کوم زیاتې را سره کوي نو ما له قسم راکوي ستا دې قسم وي چې د کتاب مثلا زه داسې قسم وکړم زما د قسم وي دا کتاب ما اعزاز نه اخیستی دی اخیستی خو لفظ مونږ په بیې دپاره مې استعمالو دا کتاب ما له اعزاز را کړی دی لکه نیت مې دا وي چې په بیې را کړی دی او ظاهره داسې کومه چې عاریتن یې را کړی دی امانت یې را سره دی دې صورت کې به زه نه ګناهګاري کوم بهرحال مثال مې ویلو نور تاسو خپله پوه شئ نو که چېرې حالف ظالم ولنډه دا ده نو د مستحلف نیت له به اعتبار وي او که مستحلف ظالم او حالف مظلوم نو به د حالف نیت له اعتبار وي. به
څلورمه ضابطه الایمان مبنیة علی الالفاظ لا علی الاغراض. دا مشهوره مسله ده د یمین تعلق چې دا د الفاظو سره یې غرض سره نه. موږ بل تعبیر کوو د یمین دارومدار دا په عرف باندې همون قدري کې ویلې او هدایت بس ټوله ډکه ده عرف کې دا یمین دی او دا نه دی دا دی او دا نه دی. بهرحال خاص کر قسم تعلق چې دا د چا سره عرف سره یو سړی وي قسم دی سر به نه خورم نو کوم سر به مراد وي کوم چې بازار کې خرڅېږي عام عرف کې خوړل کېږي. تفریعات یې واورئ چونکې موږ دغه قاعدې الامور بمقاصدها تفریعات چې دي معاوضاتو کې شته یعنی په هغې کې هم دا قاعده چلیږي وکالاتو کې هم چلیږي احراز المباحات کې هم چلیږي ضمانات اماناتو کې هم چلیږي څلور ودیعه کې هم چلیږي پنځه مناکحات او عقوباتو کې هم چلیږي شپږ دیو وړو بابونو کې دي. معاوضاتو کې بیع ده شراء ده اجاره ده صلح ده هبه ده د دیو دپاره خاص الفاظ مقرر دي خو که چېرې معنه پکې مقصد پکې بل وي د بل شي نو مقبت اخلو. لکه موږ ویلي دي چې یو ښځه خاوند ته وایي ما ځان په تا در خرڅ کړلو ګوره بیه ده خو مقصد پکې د نکاح یې خاوند وایي ما قبوله کړلې دا بیه نه ده دا به نکاحي. نو العبرة څنګه دی الامور بمقاصدها مقصد نکاح ده. دغه شان بیې دپاره خپل لفظ د بیې دی چې موږ پښتو کې هغې دپاره اخیستل لفظ استعمالو در نه وام اخیستو درخرڅ مې کړو درخرڅ مې کړو د بیې دپاره. نو که دې دپاره داسې لفظ استعمال شي چې هغه دا مقصود ادا کوي نیت پکې هم د دې یو لفظ بدل وي هم بیې ته جوړېږي. لکه دا کتاب مې در خرڅ کو بځې وایي هلکه دا کتاب مې تاله در کړلو. الفاظ اعتبار چا لري الامور بمقاصدها مقصد له اعتبار وي نو مقصد په اعتبار سره ته بیه جوړه شو هغه ما قبول کو. دغه شان وکالاتو کې هم چلیږي. من قدري کې ویلو یو سړی بل وکیل جوړ کړي چې ماله غیر معین پلانکې شواله مثلا زه جانزیر ته ماله قدري کتاب واخله په جنگ ماله کې نو قدري کتاب کم یو غیر معین دی. اوس دلته اعتبار الامور بمقاصدها بوي څنګه کدا لاړې ځان لا ای کتاب یعنی ځان لنی توکلو کتاب واخستلو عمده ده کمال لنی توکلو کتاب واخستلو زما دي الامور بمقاصدها کزما پیسې ورکړې وغه ته اشاره وکړه چې بدی کتاب راکا الامور بمقاصدها بزما بي خپل پیسو ته اشاره وکړه بدی راکا الامور بمقاصدها ده بي او مطلقی ویل کتاب راکا نیت نو کړي نو کزما پیسې وته ورکړې به نو بزما بي خپل پیسې ورکړې ده بي نو دا پچا کې وچلې د وکالاتو کې الامور بمقاصدها. احراز المباحات صاحب د هدايه ذکر کړي موږ دا خبره موږ بار بار کړې ده چې مباح شی باندې مباح شی محفوظ ول د ملک وي د چا قبضه چې اول ورسیږي او مغه مالک جوړيږي. څنګه دی مخکې جمله لفظ څنګه دی المباح دی که څنګه دی لمن سبقت يده د چا لاس چې اول ورسیږي نو وروسکه یو سړی دی هغه یو لوښی ایښی دی په هغې کې د باران اوبه رالویږي نو که نیت یې دا دی چې د اوبه پکې راجمع شي زما به بس د اوبه به د دی بل څوک یې نشي وړلی او کاسې لوښی پروت وي باران اوبه پکې رالویږي نو اوس د ده نه دي بس څنګه چې اوبه اور ګیا د هر چا پکې حق دی په دې کې به هم وي الامور بمقاصدها. همدغه شان یو سړي کنده ایستلې ده په هغې کې چېرته یو شکار رالی ولوېدلو یو حیوان نو اوس به ګورو که د دې دپاره یې کنده ایستلې وه چې دغه شان حیوانات پکې لویږي او بزمایي الامور بمقاصدها بس دا به موږ هم ښکار ګڼو د ده به او که ناسې ایستلې د بل څه غرض دپاره بیا پکې لوېدلو بیا چې چا راخیستلو لمن سبقت یدو هم د هغه به صاحب د هدایي مثال ورکړی دی شیریني دا کله چې خلک شیندي
نو که د چا په سر راولوېدله د چا په غېږ کې راولوېدله څه پتاسه متاسه نو که تیار دی ته ناست دی چې څه رالوېږي زما به بیا هم د دې د الامور بمقاصد او که ناسې پرې رالوېدله لمن یې ورته نه ونیولې لمن کې رالوېدل بیا چې چا ترې اخیستله د هغه به وي دغه شانې ګڼ مثالونه ورکړي دي جالي جوړې کړي دي حیوانات پکې راځي وغیره دا روپۍ چې شیندل کېږي دي کوم دغه شان دی نو که یو کس ورته باقاعده لاس نیولي لمنې نیولې څادرې نیولې هغې کې رالوېږي هم د ده دي او کاسې ناستې رالوېدل بیا چې د چا اخیستل هم د هغه به الامور بمقاصدها ضمانات او اماناتو کې هم چلیږي لکه موږ ویلي لقطه کې چې یو کس لاره کې څه شی وموندي نو که د دې لپاره روچت کو چې مالک ته به واپس کوم نو امانت دی الامور بمقاصدها او که د دې لپاره روچت کې چې به ځان لبمي نو ضمان دی ویلي مو لقطه کې که نه که مالک د پاره د مالک ته د حواله کولو لپاره روچتول امانت یو ځان له روچتول دا اصل کې غصب کې حسابېږي نو ضمان به وي همدغه شان ودیعه موږ ویلي ودیعه غیر مضمونه وي تقریبا 15 وجوهاتو سره مضمونه جوړیږي هغې کې یوه وجه استعمال مو نو ما د دې جانزیب سره مثلا واسکټې ښی دی ودیعه د استعمال شروع کو استعمال په وجه دا مضمون جوړ شو بیا چې کله واپس کې ښودلو نو اوس به موږ د نیت ته ګورو الامور بمقاصدها که نیت یې د ترک کو چې نور نه استعمالوم خپل اصل حالت ته واپس کو واپس غیر مضمون شو ودیعه شوه که نیت یې لا د ترک نه اوس مې ګرمي کېږي او بس بیا غوندمه نو بیا لا مضمون دی که الامور بمقاصدها همدغه شان اماناتو کې مستعیر هم راځي عاریه معنی د چا له څه شی ورکړی دی پکې داسې کار نشي کولی چې هغه تعدي حسابي کې کني زمان به شی مستعار د مستعیر په قبضه کې خو غیر مضمون وي خو که داسې عمل کوي چې هغه تعدي حسابېږي د هغې اجازت عرف کې نه وي مالک منع کړی نو بیا خو غیر مضمون نه مضمون جوړیږي نو که مستعیر دقه شان کار وکړلو مضمون شو خو واپس یې چې پرېښودلو نو موږ نیت ته ګورو که ترک یې کړلو که نه عارضي ته ورې بند کړی که مکمل ترک خو واپس به غیر مضمون شي او که مکمل نه و ترک بیا هم لا مضمون وي الامور بمقاصدها همدغه شان مستاجر کې مو وایه مستاجر چې د کوم کار ورته اجازت نه وي دغه شان اجیر رواله مناکحاتو کې یو سړی ښځې ته وایي انت علیه که امي ته زما د مور بشانې انت علیه مثل امي نو موږ قدري کې ویلي که چېرې نیت د زهار و زهار به وي که چېرې نیت د طلاق باین و طلاق باین به وي که چېرې نیت د عزت او د تکریم و نو هېڅ به هم نه وي عزت او تکریم به وي او که چېرې نیت د یمین و نو په دغه وخت کې به ایلا وي موږ ویلي نن سبا څوک په دې قصو نه رسېږي او دا لفظ عام طور د طلاق دپاره استعمالېږي نو څه به وي طلاق به وي عقوباتو کې دا تفریق کېږي یو سړی چې څوک وجني نو که قصد هغه د وجلو عمد ته جوړېږي او الامور بمقاصدها او قصد هغه د وجلو نه یو مړ شي نو بس بیا به الامور بمقاصدها قتل خطا به بیا عمد کې که چېرې علی قتل استعمال شوي یا د هغې قایم مقام نو قتل عمد به وي او که قصدن قتل وي او علی قتل د هغې قایم مقام نه استعمال شوي شبې عمد به امام صاحب بنظ صاحبانو بنظ معنې که چېرې داسې شي باندې مړ کي چې هغې معنې هم طور مري او قصدن وي نو قتل عمد دی او که قصدن وي او داسې شی نه وي کوم معنې چې هم طور مري نو شبې عمد دی او که چېرې قصد قتل نه وي بس بیا خو خطا ده رسئ په دې باندې مستثنیات دي علماء لیکلي دا قاعده له جاري کېږي الامور بمقاصدها چې کله دواړه کارونه مباح وي لکه بیه ده مبیع مالک جوړول مشتری او خپله د سامانو مالک جوړېدل او ګپ لګول دواړه پکې مباح دي دواړه څه دي مباح لکه یو سړی دی بل سره بیه کوي ښه جي نو دا خو مخکې تېره شوې وه نو که هسې هزل وي بس بیه نه منعقد کېږي الامور بمقاصدها او که نه قصد او اراده د بیې بس منعقد کېږي دا خو قاعده وچلېدله مستثنیات دي که چېرې داسې دوه کارونه وي
ما خبره قاعده به صحیح ونه ویل به ته وکړي فقهاو لیکلي دا قاعده ال جاری کیږي چې دوه مباح کارونه او د هر یو حکم بدل وي خبره مونږه الامور بمقاصدها پس بل قاعده تزین سي چې دوه حکمونه بدل وي لہذا بيع او حزل دی حکمونه بدل دي بيع کی مشتری د مبيع او بای د سمنو مالک جوړيږي حزل کی څم نه حکمونه بدل دي نو دلته قاعده جاری کیږي خو کچري حکمونه د دوه یو وي لکه حزل او تلجئه دې کې دا قاعده نه جاری کیږي حزل د ټوکو بيع او تلجئه یو سړی بلې څه ور سره دی بلې تی غواړي او دا غواړي چې دلې ور نه کما او بل څه طریقه نه نو بس بل سره خبرو کې درېمګړي سره چې زه به ویم ما پتا در خرڅ کړي ته به بیا ور باندې را خرڅ کړي دي چې دا سړی رانه بس په قلاره کینی لتبیت الجاوی لیکي دي حکمداري چې قصه ختم شي نو چاته چا باره کې چې ویلو په غو خرڅ کړي دي هغه ویلو ماته خسته داسې باغ نه کوي چې تی وایلی اوس که زما واست خو به شوي نه بیت الجاده پوه شو